درې ورځې ختم دی حاجت پوره کېدو دپاره. درې ورځې دا ختم وکړه، په درېیمه ورځ به د الله رب العالمین حاجت پوره کړی. څه قسم حاجت استایي الله تعالی به د دې درې ورځو په ختم سره ستا هر قسم حاجت او مقصد پوره کړی وي. یعنی په هر قسم مقصد کې به الله تعالی کامیابي درکړي. کامیابی به الله تبارک و تعالی درکړي 100% ګارانټي سره درته وایم چې الله تعالی به ورته خامخا په دې ختم سره کامیابي درکړي. او ختم ډېر زیات نه دی، اوږد نه دی، ډېر مختصر عمل دی، ډېر مجرب دی، لیکن کلمات ډېر اعلی دي، کلمات ډېر د فضیلت والا دي. نو ختم به ته کې 3 ورځې 15 منټه به محترمو نه لګي، لیکن برکت هم پکې ډېر دی او استاد پیدا هم پکې ګوره ډېره زیاته ده. ما به خپله دا ختم کړی دی چې څه دپاره مې هم کړی دی، الله تعالی مقصد راله پوره کړی دی. اول به درود شریف مبارک وپیرې ولولې، بیا به کېنې د ماسخوتن د مونځ نه پس 3 پیرې 314 313 مرتبه به دا ختم وکړي. یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو. دا کلمات بتوی 314 مرتبه. بیا به درود شریف وي، خو یو شرط یو پکې دی چې د ختم په دوران کې به د هیچا سره هم ګورې خبرې نه کې، ها د چا سره به خبرې نه کې، نه به په اول کې چا سره خبرې کې، نه به د ختم په میز کې او نه به د ختم په آخره کې. په ډومبۍ شپې به الله تعالی حاجت پوره کړی. علما فرمایي چې په دویمه شپه ستا حاجت پوره نه شو، په دویمه شپه به د حاجت پوره کړی، او که په دویمه پوره نه شو نو په درېیمه شپه به انشاءالله تعالی الله رب العالمین ستا حاجت او مقصد لازمي پوره کړی. نو ډېر مبارک ختم دی. ما به خپله کړی دی، پیدې راته ډېر رسولي دي. ما ویل راشه د خپلو مینوالو د خپلو ملګرو سره هم شیر کا چې دوی ته هم پیدا ورسي. نو الله رب العالمین تاسو خوشحاله کړي. جزاکم الله خیرا.